په سوات کې نن یو ډیره افسوسناکه واقعه وشوه. نن په سوات کې د امن یو احتجاج او سوات کابل علاقه کې د امن یو احتجاج چې د امن په دغه احتجاج کې خودکش دماکه شوې ده چې پکې اته کسان په هغه ټیم شهیدان شوي دي او د شلو نه زیات پکې زخمیانو دي. سوات کې چې دا کومه واقعه شوې ده د دې زه په شدید الفاظو کې مذمت کوم. الله پاک ته د شهیدانو ته الله مقام ورکي او کوم چې پکې زخمیان دي الله پاک ته غي روغ صحت ورکی د شهیدانو کور ولته دی الله صبر جمیل ورکی. اور زما دا پښتنه دا د وفاق د حکومت نه د کې پی کې حکومت نه نظر سنټرل حکومت نه دا پښتنه کومه چې ولې په کې پی کې او ولې په پښتنو کې داسې قسم واقعیت ډیر زیات کیږي. مونږ خو امن غواړو. دا نن چې کم احتجاج په سوات کې نو دا خو هم مونږ امن غوښتو. دغه پښتانه چې کم راوتلی احتجاج کولو خو د امن د پاره احتجاج کولو. مونږ خو جنگونو ولا خلک نیو لکه مونږ خو جنگ نه غوښتو. مونږ خو امن غوښتو او په هغه امن کې هم مونږه مطلب محفوظ نیو. د امن په احتجاج کې مونږه محفوظ نیو. نو یقینا ډیره د افسوس خبره ده. سوات کې نن یو ځل بیا بلیک ډے به ولله زویم یو تور ورځ به ولله زویم چې نن یو ځل بیا په پښتنو باندې دماکه شوې ده. که چېرې تاسو تاریخ وګورئ نو دومره دماکې اورال پاکستان کې که چېرې تاسو وګورئ نو دومره په یو صوبه کې هم نه وي شوي څومره چې په کې پی کې شوي دي. اخر ولې لکه د کې پی کې د عوامو څه ګناه ده؟ د کې پی کې عوامو داسې څه ګناه کړې ده چې په هغه ګناه کې د کې پی کې عوام کړيږي. جی مونږ همیشه امن غوښته دی او مونږ په خپل خوره همیشه د امن غوښتنه کړې ده. پښتون قوم چې هر ځای کې وینو هغه د امن ډیماند کوي، هغه امن غواړي. پښتانه ډیر مهمان نواز خلک، ډیر خواږه خلک، ډیر د امن خوښونکي خلک دي. نو بیا ولې د مونږ په سیمه باندې داسې قسم حرکات کیږي، داسې قسم کیسز کیږي، داسې قسم سانحه کیږي چې یقینا د ټولي پښتونخوا د پاره نن یو ورځ بیا د افسوس ناکر وزدا د افسوس ډکر وزدا. نو د ویډیو مقصد می صرف دا و چې تاسو له یو خبر در کولو د دغه دماکی حواله سره ور دینه علاوه چې کم شهیدان او غي د پاره د دعا او کم چې زخمیان دی د پاره د سپیشل دعا او الله پاک ته دغه کور ولتا صبر جمیل ورکیږي. نو دا دماکه چې کوم شوی دا د امن په احتجاج باندې شوی دا. پښتانه راټولو هغه امن غوښتلو. یعنی دا یو سیاسي پارټي نه وای، یو سیاسي جرګه نه وای، یو سیاسي موومنټ نو، یو سیاسي تحریک نو، یو سیاسي جلسه نه وا. دا صرف او نه پدې امن کې د امن دی جرګه کې یو سیاسي سلوګن یعنی سیاسي ناربازه هم پدې کې نه ده شوی. دا صرف او صرف د پښتانه چې را یو ځای شو نو امن غوښتلو چې زمونږ په خوره دی امن راشي. نو دا غي سزا چې کم دی دغه ملو شو. نو یقینا ډیره د افسوس ورځ ده، ډیره د خفګان ورځ ده، ډیره د غم ډکر ورځ ده. دغه پښتانه شهیدان چې کم په دې دماکه کې شهیدان شوي دي نو الله پاک ته ولا پاغه جهان کې اعلی مقام ورکي، کور ولته الله صبر جمیل ورکا او زخمیانو ته الله پاک روغ صحت ورکا.